نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. زما عزتمندو مشرانو، پرون مونږه د قرآن کریم د دې تفسیر د دورې ابتدایي یو څو خبرې د اصول تفسیر نه ذکر کړې وي. په هغې کې د قرآن کریم د زده کړې د ښودلو فضایل، د قرآن کریم د زده کړې دپاره درې شرایط، محاورات عرب، شان نزول او مراد خداوندی د هغې پیژنګلو د دې ذکر کړو. د قرآن کریم بل ته د ښودلو دپاره چې کوم علوم دي د هغې ذکر شوی و. د قرآن کریم نمونه، د قرآن کریم تعریف، د قرآن کریم لغوي او اصطلاحي معنا او د هغې مشهور نمونه د هغې ذکر شوی و. دغه شان د قرآن کریم آیاتونه په دوه قسمه دي، بعضې شان نزول لري، بعضې بغیر څه واقع نه هغه نازل شوي دي، د هغې ذکر شوی و. دغه شان د تفسیر مختلفې طریقې، یو تفسیر القرآن بالقرآن، یو تفسیر القرآن بالحدیث، یو تفسیر القرآن باقوال الصحابه، یو تفسیر القرآن باقوال التابعین، یو تفسیر القرآن بلغت العرب، او شپږم نمبر تفسیر القرآن بعقل سلیم. دغه ذکر شویو. بیا یو څو عربي تفسیرونه مونږ ذکر کړیو. عربي تفسیرونو نمونه مونږ ذکر کړیو، د اردو تفسیرونو نمونه ذکر شویو پرونی درس کې. نن مونږ تاسو د قرآن کریم د دې آیاتونو او د سورتونو قسمونه ذکر کوو چې د قرآن کریم کم سورتونه دي هغه په دوه قسمه دي. یو ته ویل کېږي مکی سورتونه او یو ته ویل کېږي مدني سورتونه. شروع کې پکې لیکلي لکه مثال سورة البقره مدنیه. نو مکی آیاتونو نه څه مراد دي او مدني آیاتونو نه څه مراد دي؟ د مکی آیاتونو نه مراد هغه آیاتونه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت مدینه منورې نه مخکې نازل شوی، د مدینه منورې د هجرت نه مخکې نازل شوي دي، هغې ته مکی آیاتونه وایي. او مدني آیاتونه هغه آیاتونه ته وایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې ته د هجرت کولو نه وروسته نازل شوي دي. بعضې قیدې داسې دي چې د هغې نه پته لګي چې دا مکی صورتونه او دا مدني صورتونه دي. نو د هغې ذکر هم ځان سره خامخا لیکل پکار دي. که کومو صورتونو کې چې کله لفظ راغلی دی هغه مکی صورتونه دي، کومو صورتونو کې چې کله لفظ راغلی دی هغه مکی صورتونه دي، او داسې 15 صورتونه چې په هغې کې کله لفظ راغلی دی. سورة مریم، سورة المؤمنون، سورة الشعراء، سورة سبا، سورة معارج، سورة مدثر، سورة قیامہ، سورة نبأ عما يتساءلون، سورة عبسہ، سورة انفطار، سورة المطففین، سورة الفجر، سورة العلق، سورة التکاثر او سورة الهمزہ. دا 15 سورتونه په دې کې کله لفظ راغلی دی. نو دا یو قاعده، بعضې قواعد داسې چې هغه کلی، بعضې اکثري.
دا یو قاعده ده ورله چې کله لفظ راغلی نو هغه مکی سورتونه یو داسې 15 سورتونه چې په هغه کې کله لفظ راغلی دی. دا اصول تفسیر چې تاسو ته ما پرون کوم نوم واغشته دا چې کله تاسو ان شاء الله دا پرنٹ کې نو پدې کې دا ذکر شته باقاعده پدې کې لیکل شوی. هر هغه صورت چې باغې کې یو سجده نو دا مکی دی. د دې په اعتبار سره سورۃ الحج دی مکی دی. لیکن بعض حضرات چې دی هغه مدنی کې حسابي. هر هغه صورت چې باغې کې د آدم علی السلام او د ابلیس ذکر دی هغه مکی دی سوای د سورۃ بقره نه چې سورۃ بقره کې د آدم علی السلام او د ابلیس ذکر شتا خو دا مدنی صورت دی. هر هغه صورتونه چې باغې کې جهاد یا دغه د احکامات او تذکری دا و مدنی صورتونه او هر هغه صورتونه چې باغې کې د منافقین او ذکر یا به مدنی صورتونه. بعض علماء د دې قاعده نه سورې عنکبوت چې مستثنا کړي دي خو فرمایي چې د تحقیق خبردارا چې سورې عنکبوت مجموعي حیثیت ته جو ګوري هغه مکی صورت ده خو کوم آیاتونه کې چې منافقین ذکر دي هغه آیاتونه مدنی دي. قواعد اکثریه مکی صورتونو کې عموما خطاب په یا ایها الناس سره مکی صورتونو کې یا ایها الناس سره خطابي او مدنی صورتونو کې یا ایها الذین آمنوا سره خطابي. نمبر 2 مکی آیاتونه او صورتونه عموما واړه او مدنی دا لګوګدو او مفصل وي. نمبر 3 مکی صورتونو کې زیات تر توحید رسالت د آخرت اثبات داغه بیان وی بکی. حشر او نشر بیان وی بکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پکې تسلی وی د اقوام سابقه ذکر بکی داغي حالات بکی. او مدنی صورتونو کې د کور د جن خاندانی داغه تمدن او داغي اصول قواعد او قوانین ذکر کیږي. د جهاد او د قتال احکامات بکی حدود او فرایض بکی داغي بیان په مدنی صورتونو کې. نمبر 4 دا مکی صورتونو کې عموما خطاب چره بت پرستو سره هغه مشرکانو نو بت پرستو سره او مدنی صورتونو کې اهل کتاب او منافقین سره خطابي. نمبر 5 مکی صورتونو انداز عظیم الشان باغې کې استعارات تشبیهات او د الفاظ ذخیره کثرت سره. مدنی صورتونو کې د بیان انداز هغه ساده وي. دا علما کرامو د مکی او مدنی صورتونو د تعیین لپاره دغه یو څو قواعد کلیه بعضی قواعد داسري چې هغه کلی دي او بعضی قواعد داسري چې هغه اکثری دي. نو دا علما کرامو ذکر کړي چې دا مونږ ځان سره نوٹ کو او دا مونږ یاد کو. دغه شان و پسې وروسته بحث دی د ناسخ او د منسوخ. قران کریم کې بعض آیاتونه داسري چې هغه منسوخ دي بعض آیاتونه داسري چې هغه ناسخ ګرځېدلي دي نو دا غي یادولم ضروری دي. نسخ څه ته ویل کېږي؟ د نسخ لغوي معنی ده النسخ لغتا هو الازاله. د نسخ لغوي معنی ده ازاله. دا ځان سره ولګي. النسخ لغوي معنی ده الازاله ازاله کرنا. غرائب القرآن کې دا لغوي معنی ذکر کړی ده. د نسخ اصطلاحي معنی ده مناهل العرفان ذکر کړی ده. مناهل العرفان رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعی. کسی حکم شرعی کو کسی شرعی دلیل سے ختم کر دینا. کسی حکم شرعی کو کسی شرعی دلیل سے ختم کر دینا دا د نسخ اصطلاحی معنی ده. یو شرعی حکم د شرعی دلیل په بنیاد باندې هغه په وجه باندې ختمول دې ته ویل کېږي اصطلاح کې نسخه. مثال لکه حکیم ډاکټر وی هغه یو مریض ته چې اول یو دوايي ولیکي بیا څو ورځې بعد هغه بل دوايي ولیکي نو هغه ته پته یې هغه ته علمي چې
چې کم وخت کې کم دوايي دا مناسبه ده او اوس د مریض څه حالت دی داغه د مرض کیفیت سره نو هغه مرض د کیفیت مطابق هغه د دوايي بدلی نو دغه ډاکټر تاسو کوم قمقل نه وي چې دا قمقل نه اول دی یو دوايي ولیکل اوس بل دوايي لیکي دا څه ورته څوک نه وي بلکې دا سه ډاکټر خيار وي چې هغه د مریض داغه د مرض تشخیص کولای شي او داغه د مرض هغه حالات مطابق هغه ته دوايي ورکړي نو الله تبارک وتعالى حکیم ذات دی او هغه چې د مونږ او تاسو ته قتل او داغه مطابق د الله حکم مختلفو حالاتو کې هغه بدلو او الله داغه حکم جدا را لګو د نسخه علماء کرام درې صورت درې قسمونه لیکلي د نسخ درې تقسیمه درې قسمه دي نمبر 1 چې منسوخ التلاوت او منسوخ الحکمی هغه تلاوت او حکم دواړه منسوخ شوي وي دا هغه تلاوت هم جایز نه دی او باغی باندې عمل هم جایز نه دی منسوخ التلاوت والحکم مسلم شریف کې حدیث مبارک دی عن عائشہ رضی اللہ عنہا انها قالت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی كان فيما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې په قرآن کې چې کوم نازل شوی 10 رضعات معلومات يحرمنا لزل معلوم او معروف طریقې سره په ورکول حرمت رضاعت د بارا ذریعہ ګرځي نو هغه پرستا ب5 معلومات 5 معلوم او معروف طریقو سره دا حکم منسوخ دې ته منسوخ تلاوت والحکم وي منسوخ التلاوت دون الحکم چې داغه تلاوت منسوخ او حکم باقی په داسې آیاتونو باندې عمل هغه اوس په رشتہ سلف او خلف او اجماع ده لکه الشیخ والشیخه اذا زنیا فرجموهما البتة نکالا من الله والله عزیز حکیم شادی شده سړی شادی شده خزه چې زناو کی نو داغي د پاره رجم دی نو داغي سورته نور دا آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارک دے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموهما البتة رجم رسول الله ورجمنا بعده مونږه په دې عمل کړی دی او د نبی له سلام نه رستا نبی له سلام په عمل کړی مونږ په عمل کړی دا منسوخ تلاوت دی دا آیات په قران کې نشتا خو حکم دا غیشتره دون الحکم نمبر 3 منسوخ الحکم دون التلاوت چې تلاوت باقی خو باغی باندې عمل نوي داغي حکم نشتا نو کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين تاسو کې اوکس مرشي او هغه مال پریدین او هغه باندې وصیت فرض دی د والدین اقربا د بارا دا حکم په متقینو باندې لازم دی دا د دې آیات پس ذریعہ سره منسوخ شو یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین نو اس آیات خو باقی دی هغه کتب علیکم کما آیات کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت دا آیات قران کریم کې شته خو د حکم نشته چې اوس وصیت فرض نه دی دا قران کریم د پاره کم سیز چره ناسخ ګرځیدي شي دا ځان سره ولیکي دا قران کریم د پاره خپل قران ناسخ ګرځیدي شي دې ته ویل کېږي نسخ القرآن بالقرآن نمبر 2 د قران کریم د پاره حدیث متواتر دا ناسخ ګرځیدي شي دې ته ویل کېږي نسخ القرآن بالحديث المتواتر نسخ القرآن بالحديث المتواتر دا قرآن کریم د بارا قرآن کریم ناسخ ګرځي داغي مثال ايكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وايكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا دی آیات مبارکه کې الله فرمایلی کتا سو کې شل کسان استقامت ولو او د 200 کسانو مقابله رالل نو دی وتا سو به غالبی سلبه د 200 نه تخته
او که تاسو کې سل کسان وي نو هغه به د زرو نه تخته بیا رسته پدې الله پدې بل آیات مبارکه باندې د قران کریم دغه آیات منسوخ کو الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 سل کسانی 200 نه تختی وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 ته زر کسانی نو په 2000 کسانو باندې با غالب وي نو دا نسخ القرآن بالقرآن دا غي مثال دی نسخ القرآن بالحديث المتواتر قرآن کریم کې په 10 کې د خپو انزل دا فرض دي لیکن د احادیث متواتره دا اغي په وجه باندې چې کله یو انسان په جمی کې موضوع چولی وي نو پاغه باندې مسم جایز ده او قرآن کریم کې حکم دی چې تاسو خپې انځه فاغسلوا وجوهکم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين خپې انځه د گیټو پورې گیټو سره نو دا غي د انزل حکم دی خود متواتر احادیثو کې دا موضوع چې کله په جمی کې په یخنۍ کې بخپوي نو باغی په صورت کې بده باندې مس جایز ده نو احکام القرآن للجساس کی انما يجوز نسخ القرآن بالسنه هغه فرمایي د قرآن کریم نسخه په سنت سره جایز ده ممکن ده اذا وردت كورود المسح الى الخفين في الاستفاضه لکه څنګه چې مسح په موضوع باندې دغه په وجه باندې خپل انزل فرض خو چې موضوع وي نو دا حدیث متواتر په وجه باندې دغه خو باندې د انزل فرض نه بلکې د کی مسله دغه شان فرمای امام حجر اسقلانی رحمت الله علیه فتح الباری کی وقد صرح جمع من الحفاظ بان المسح على الخفين متواتر فموضوع باندې مسح کول دا متواتر حدیثونه ثابت دي وجمع بعضهم رواته فجاوزت 80 اتیو پوری داسي راویان د دې را جمع کړو منهم العشره باقي کی 10 مبشره صحابه پکې دي وفي ابن ابي شيبه وغيره عن الحسن البصري حدثني 70 من الصحابه او یا صحابه حسن بصری سے ابن دا منقول لی تما دا او یا صحابونا دا حدیث مبارک اوریدلې په موضوع باندې د مسح کول نو د دې نه ثابت شو چې دا قران کریم نسخه د په حدیث متواتر سره ومراتلی شي اوس د منسوخ آیاتونه څومره دي البرهان فی علوم القرآن پدې کې امام زرکشی رحمت الله علیه فرمای چې 3 آیاتونه منسوخ دي البرهان کې امام زرکشی رحمت الله علیه فرمای چې 3 آیاتونه منسوخ دي او امام سیوطی رحمت الله علیه په الاتقان فی علوم القرآن کې لیکي چې 19 آیاتونه منسوخ دي او امام شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه په الفاظ الکبیر کې د 15 آیاتونو د منسوخ کېدو هغه ذکر کړی چې 15 آیاتونه دا منسوخ دي دا لفظي نزاع ده حقیقی نه ده بس د متقدمین په اصطلاح کې د نسخ یو غټه معنی او مفهوم وسیع نو هغه ډیر صورتونه پکې داخل کړي خو متأخرین چې ده هغه په نسخه کې ناراضي نو لہذا هغه خو ډیر علمی او جوور خبرې دي هغه ذکر پکې نه کو په دې وجه باندې بعض علما چې هغه وي تیرا درش پیتري بعض وی جنور لز دي او یا امام شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه چې 15 آیاتونه داسې ذکر کوي چې په قران کریم کې منسوخ دي نو دا غي داسې معنی کوي چې هغه لک لکم دینکم ولی دین ستاسو د بار ستاسو دین زموږ د بار زموږ دین دی نو دا په مکی دور کې نو دا آیات منسوخ شو جهاد په آیاتونو سره خو بعض علما فرمای چې دا کله دعوت او تبلیغ انداز وي او سړی دې نه مانی بس ډیر ور استاد دین ستاره زما دین زما دی نو هم په دې باندې یو دعوت انداز کې سړی چې عملی دغه عمل به کې دی شي دغه سی بعض علما دغه حکم لکه وصیت هغه چې د درې سینا علاوه ته کول شي د درې میسا چې کوم دغه نه زیات نشي کولای دغه خپل رشتہ داران د بار سر نشي کولای بس هغه حکم ختم شو فرضیت والا نور سنا ساغه حیثیتي باقی پاتې شوی دی او دا علما کرامو دا د نسخ سبازي صورتونه ذکر کړی چې دا موږ تاسو ځان سره یاد ساتو